بعض خلک وایي دا شیخ کم از کم مستحب دی یاد ساته احناف لیکلي دي الاستحباب امر شرعي فلا بد له من دلیل شرعي یو شی ته مستحب ویل دا به ګورم په صحیح دلیل ثابت دی دا راویان کذاب دي او د قران قاعده دا ده فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون چې په صحیح راویانو د خبره ثابت نکړه ته دروغجن نه په ابن عمر دروغ وي نه په رسول الله عليه السلام دروغ وي لہذا د مړي سرخ پوته تلاوت کول نشته دا بدعت دی بدعاتونه یو بدعت دا دی چې زمون په دې مقبرو کې کیږي دا یاد ساته د قبر سرخ پوته د بقری اول اخر ویل بدعت ته نمبر 2 دا د قبر سرخ پوتا د بقری اول اخر ویل او دا ابن عمر رضی الله عنه منسوب کول دا دروغ دي دا رنګ د قبر سرخ پوتا بقری اول اخر ویل او دا رسول الله علیه السلام ته منسوب کول دا د الله په نبی باندې دروغ دي د قبر سرخ پوتا بقره ویل او دا لازم ګڼل دا بدعت ته ځکه التزام د مال التزام بدعت ته او په دې علاقه کې دا عام دی چې مړ وشي تر هغه به نورې خبرې ونه کېږي چې یو مولا راشي او هغه په د غرض پټ کې نه جانه قرض راغستی خوالي واسکټ یې چولی او هغه بس په غوږ ګوته کېدی والف الامین ذالک کتاب الله علیه بل راشي هغه ولا سر ته جګم دې دوی مرکو وي دا د قبر سرخ پوتا د مړي د بقری اول او اخر ویل دا د الله د نبی په قبر چانه دا ویلي دا د ابوبکر صدیق په قبر چانه دی ویلې څوک به د دنیا کائنات په دې کتابونو کې ثابت نکي چې د سیدنا عمر قبر ته چا بقری اول اخر ویلي نه به دا څوک ثابت کی چې د سیدنا عمر دور خلافت دی او د یو عام مړي سر او خپوته چا د بقری اول او اخر ویلي دا په هیڅ کې نشته چولټ بدعت د عوامو جوړ کړل د مولانو وسر لګیا دي پاتې شدا ګوره په دې باب کې دوه روایت خلک پیش کړي یو مرفوع روایت د ابو امامه الباهلی پیش کړي یو موقوف د ابن عمر پیش کړي دواړه نه دي ثابت یو روایت مرفوع دا پیش کړي د عبد الله ابن عمر نه المعجم الكبير د طبرانی کې د مشکات نقل کړی دی د بهقی شعب الایمان وغیرہ په حواله چې وای سمعت النبي صلی الله علیه وسلم چې ما د الله د نبی نه اوریدلی دي چې ول یقرأ عند رأسه فاتحه الكتاب چې د مړي سر ته د بقره اول وای دا یو مرفوع روایت دروغجن د الله نبی بارکه پیش کی نمبر 2 موقوف د صحابي پیش کی چې ابن عمر سے ویلیو اوصى ان يقرأ على قبره بفاتحه البقره چې وصیت د ابن عمر دا چې زما د قبر سره با فاتحه د بقره اول او اخر وای دا دوه روایت یو په ابن عمر په دروغ جوړ کړي دي دویم د الله په نبی باندې په دروغ جوړ کړي دي دا دوه روایت نه دي ثابت وجه صدا یاد ساته مون قران او حدیث حجت ګڼو احادیث د الله د نبی زمون دین دی خو یو حدیث د رسول الله یو د الله په نبی باندې دروغي نو د دې پته په سند باندې لګي د دې دواړو روایتونو یا په دې معنی چې څومره روایتونه دي د کې دروغجن خلق دي یو دروغجن سړی په دې کې دی یحیی ابن عبد الله ابن الضحاک البابلتی دویم دروغجن په دې کې دی ابن نوحیک دریم دروغجن په دې کې دی عطیه العوفی څلورم دروغجن په دې کې دی عبدالرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج محدثین د امت ویل دي میزان الاعتدال ویلی دی ابو حاتم الرازی ویلی دی ابن عدی ویلی دی الضعفاء والمتروکین کشتا تقریب د ابن حبان کشتا تقریب التهذیب د ابن حجر کشتا فتح الباری د ابن حجر ټول ویلی دی چې دا خلق دروغجن دی ضعیف دی او د الله د نبینا یا د صحابینا دا خبره اړو ثابت نه ده چې ګنې تاسو په مقبره کې د قبر سرخ پوته تلاوت وکړي دا کم خلک چې تلاوت کوي عربو کې سعودي کې غسوک پاتې شوی چرته تاسو لیدلی چې د قبر سرخ پوته تلاوت شوی سعودي کې راشي نشته دلته چې کینو احناف کوي الان کې د امام ابو حنیفه خپل مسلک دا دی چې مطلق قرائت په مقبره کې حرام دی امام ابو حنیفه خپل د دې قائل دی چې مقبره کې به هیڅ شعر تلاوت نه کوي دا د امام احمد بن حنبل مسلک هم دی هیڅ شی په مقبره کې د قرائت نه کیږي نو دلته هوتما ته چې څلور مذهب نه مانی دلته مذهب د امام ابو حنیفه تام پرې کړي ستابیا کوم نو شو دویم د الله د نبی صحیح حدیث ته د الله نبی فرمایي لا تجعلوا بيوتكم مقابر د خپل کورونو نه مقبره ما جوړوي حدیث څنګه دی لا تجعلوا بيوتكم مقابر د خپل کور نه به مقبره نه جوړوي ولی وای فإن الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه البقره شیطان د هغه کور نه تختی چې بقره پکې ویل کیږي اشاره ده چې کور کې بقره وای او قبرستان کې وای د الله د نبی صحیح حدیث دا دی چې کور نه مقبره ما جوړوا څه مطلب
کور کې بقره ویلی شي او مقبره کې بقره نشي ویلې نو چې ته کور کې هم بقره نه وې مقبره کې هم نه وې نو ستا کور او مقبره خو یو شی شو او کته په مقبره کې هم بقره وې او کور کې هم وې نو بیا هم ستا کور او مقبره یو شی شو د الله نبی وی مقبره او کور کې فرق دی څه فرق دی ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه البقره شیطان د هغه کور نه تختی کوم کور کې چې بقره ویل شي اشاره ده چې سورته بقره اول اخر یا ټوله بقره دا کور کې وایي دا مقبرو کې مو وایي نو دا یو خبره شو بعض خلک وایي دا شیخ کم از کم مستحب دی غات ساته احناف لیکري دي الاستحباب امر شرعي فلا بد له من دلیل شرعي یو شی ته مستحب وایل دا به ګورم په صحیح دلیل ثابت دی دا راویان کذاب دي او د قران قاعده دا ده فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون چې په صحیح راویانو د خبره ثابت نکړه ته دروغجنې نه په ابن عمر دروغ وې نه په رسول الله عليه السلام دروغ وې لہذا د مړي سرخ پوته تلاوت کول نشته دا بدعت ده نو پکار چې سړی مړکی کې د خپل وصیت کې ولي کې چې په ما ګوره دا بدعت نه کې دی علاقه کې به وصیت کې دا ټکي وې کو دې نه وینو تا ته خو پته چې دا بدعت په ما کېږي نو ولېږي کله کله خلک وایي یاره بد شی دی نو چې بد شی نه دی نو سورت یاسین ښه شی دی که بد شی بیا خو ټول سورت یاسین هم ووایه ټول قرآن ښه شی دی که بد شی بیا خو ټول قرآن د مړي سره خپو ته ووایه ته ښه شي بد شي اخیستی که تابعدارۍ اخیستی د جمعې مونځ پره څو رکعته دی 10 رکعته بد شی دی نو بیا خو د جمعې مونځ هم 10 رکعته وکولې بد شی دی ښه شي بد شي سره به بیا ګورو د الله د نبي طریقه نه ده د محمد مصطفی د صحابو طریقه نه ده د سلف و صالحینو طریقه نه ده خیر القرون غوره زمانه کې د عمل نو چې د الله د نبی په زمانه کې نو د صحابو په زمانه کې نو ته بدعتي یې څه شی چې ستا عمل بدینو ګرځي دا د ستا مستحب دی د شریعت مستحب نه دی او عرض مې دا کو دام یو قاعده ده چې کله یو شي کې شک راغی چې دا سنت ده که بدعت ده نو دا دویمه قاعده موجود ده چې په دې شي کې کم از کم کته دا ضعیف روایت اومني خو شک خو بګ راغی د نورو حدیثو د وجنه او د تعامل له سلفو د وجنه د شک د وجم دا شی بدعت ده لکه بحر الرائق لیکلي دي سرفراز خان صفدر صاحب راه سنت کې نقل کړی دي درېمه خبره چې دا سیس لازم ګڼل شي یره موږ خو ته لازم نه دی ویلې ته په یقین وایه یو مړی باندې ته ډایرک بیان شروع کا او د مړی سرخ پوته چې ته دا تلاوت نه کی دا عوام به دماغ کی داسې عالم پسې به عوام منځو کی دله به اړور کی دی به امامته کې نور برداشت کی نو چې عوام په تا د امامته نه وباسي او تاسو سره پیغام خالي پری دي نور پر ست وي کدا شی مستحب شیم بالفرض والمحال نو دا استحباب نه پس دا شی لازم ګرځیدل دی او کوم شی چې الله او رسول لازم کړي نه یو خلک لازم کی د پر خودل ضروری دی دا بدعت جوړ شوی دی التزام د مالا التزام بدعتي نو د بدعت کې ټوله دنیا لګیا ده یاره تاسو لید چې مولا سړی په دې خبره کولی شي او بیا هغه مولا په خلق لو کې چې هغه اړه اخلي یا سرسایه ته پته مې دا ولې زموږ دین ګډوډ شوی دی کني کوم عوامو ته چوي چې بابا دا وصیت وکړه چې د الله د نبی په طریقه به ما دفن کوي او کم شي چې صحابه نه دی کړی دا به نه کوو د مړي سرخ پوته تلاوت دا د الله د نبی صحابه نه دی کړی دا عوام فورا منی کنه مني دا خو صح مین خلق دي د الله په دین خو مولا هو حق بیان کړی نه نو په عوامو شي ګډوډ روان دي نو چې یو حق پرست عالم بیان کړي نو دې زر وي بل مولوی سره کو دا دې وسوږي دا شپته کالوین خطا روانو نو اوس پتا حدیثو به خود الله سو خبرو جواب بکې ولې بکې مجبوری ده خلک جوړ شوی دا سي